کوم چې د زمیندارو دی په خیر راغلی وایم او د ټولو نه د خوشحالۍ خبره دا ده چې دلته کې یو سیلاب راغی طوفان راغی او هغې دلته کې چونکې هغه د قدرت د طرف نه د قدرت مقابله کول یا د قدرت د کارونو سره لږ داسې د هغې ته بند وهل دا ډېر مشکل حالات دي خو د هغې باوجود بیا هم انسان ته الله پاک دومره طاقت ورکړی دی چې که دومره تباهي هم راشي خو د هغې باوجود انسان راپاسي د هغې خپل ژوند د تېرولو دپاره هلې ځلې کوي او نو هم دغه وجه ده چې نن د تاسو کم راغلي یئ نو دلته کې ډېرو ملګرو لکه سهیل باچا ما خو چې رزه دا د میډیا سړی دی دی به دلته کې د خلکو چې کم دغه دي هغه به کوي خو هغه ماته د ټول نه زیات زمیندار ښکاره شو ځکه چې د هغه سره هغه پیکس فیګر ول هغه ته دا ټوله پته وه چې یاره څونه ځمکه خرابه شوي ده څونه ځمکه چې کنده فصلونه مقصد تباه شوي دي یا څونه بندونه دي څومره مقصد ده چې ولې ختمې شوي دي نو دا ډېره لکه ښه خبره ده ځکه چې ستا سره معلومات نه وي ستا سره فیګر نه ستا سره پیکس نه نو دلته کې په حکومتي حواله په قانون په حواله هغه خبرې ته چې هغې ته څوک اهمیت نه ورکوي نو زما خبره لږ د دې ټولو ملګرو سره یو شان ده هغه دلته کې زموږ یو پوینټ کې جنډه ده چې سیلاب په وجه باندې دلته د زمیندارو کم نقصان شوی دی نو موږ راغلي دی یو چې څه داسې طریقه جوړه کړو څه داسې مثلا رای راشي چې یاره سبا دې زمیندار لا هغه امداد چې کم دی د هغه چې کم نقصان شوی دی که هغه پوره نه شي دومره وشي چې د هغه پې ژوند د هغه د بچو د هغه د کور د هغه د خاندان هغه دغه چې دی هغه پې پوره شي نو چونکې دلته کې دی وایي چې دا فورم چې دی دا لایو دی نو دا به ټولو مثلا حکومتي ادارو ته ځي زه په دې کې هیڅ باک نه لرم چې کم افسر یا کم سړی یا زه به ذات خود د خپل اختیار نه مثلا تجاوز کوم یا داسې یو مسله راشي چېرې په هغې کې زه منماني کوم نو که فرض کړو زه یم پکار دا ده چې زما خلاف مقصد دی لکه یو ګوته پورته شي دغه شان د هر افسر خو د دې ځای نه زه نن د ډي سي سوات چې د هغه کومه کارکردګي ده د هغه سره مثلا څومره په سب ډویژن کې د هغه سټاف دی د هغه لاندې څومره کار کوي بیا اګریکلچر ډپارټمنټ چې څومره کار کوي د خپلو زمیندارو دپاره د ممبرانو دپاره پکار دا ده چې موږ د هغه خلکو ستاینه وکړو ځکه دا یو ډېر ښه عمل دی نو د دې سیلاب کې خصوصا مثلا ډیپټي کمشنر سوات چې دی د هغه سنټرل سیل چې د سیلابونو دپاره کم کار کوي کم منډه وهي یا کم خلک روان دي پکار ده چې د هغې ستاینه وشي خو دلته کې زه چونکې لایو دی نو نن زه د دې زمیندارو او د دیو چې مثلا کم طاقت دی د دیو چې کم خدمات دي هغه لږ مثلا په نوټس کې ستاسو راولم په دې کم ځای کې چې موږ ناست یو دا د زمیندارو دفتر دی چې دا د زمیندارو دفتر دی دلته کې فارم سرویس سنټر دی دلته کې د فارم سرویس سنټر هر یو زمیندار چې دی هغه ممبر دی خو دا ممبر اعزازي هم نه دی دا په قربانو دی دا په پیسو دی شاید تاسو ټول په دې باندې خبر یې د کسان کارت خبره مثلا صدر صاحب وکړه چې موږ دلته کې کسان راوستي دي نو دلته کې ممبرشپ په زما په خپل خیال باندې ځکه چې ډېر وخت زه د دفتر نه مثلا بهر پاتې یم ما ته اوس پته نشته خو کېدای شي د 2000 نه اخوي څومره دی نه ممبرشپ څومره دی 4000 نو اولنۍ خبره دا ده چې دا یو اداره ده او د فارم سرویس سنټر ډایرکټر صاحب ناست دی او دلته کې سلیم خان دی ځکه په دې سیز دغه ډېر لوی مهارت دواړه لري نو د فارم سرویس سنټر 4000 ممبرشپ چې دی 4000 خلک چې مثلا راغون شي تاسو وایي د هغې نه څومره طاقت جوړېږي نو تاسو ډېر طاقتور خلک یئ دا نن د دې فورم په وساطت سره تاسو ته وایم چې تاسو ډېر طاقتور خلک یئ ستاسو مطالبه ستاسو مثلا خبره ستاسو نقصان چې دی هغه هیڅوک ستاسو نه نشي اخیستی خو د هغې دپاره دا دی چې دا اداره دا کومه چې مثلا نن د فارم منیجمنټ کمیټۍ دا میټینګ راغوښتی دی زه درته مبارکي ورکوم چې دوی د خپلو مثلا ممبرانو د خپلو زمیندارانو په هغې مسلو دومره مثلا ویښ دي چې هغوی نن مثلا لکه دا قسمه دغه راوسته او بیا هم ډایرکټر صاحب راغلی دی نو 4000 کسان دا ډېر لوی طاقت دی تاسو ډېر د لوی طاقت خاوندان یئ نو چپ نه پاتې کېږئ خبره به کوئ شور به کوئ د خپل حق دپاره د خپل نقصان دپاره نو داسې ده چې په دې وخت کې څومره څیزونه زه وینم نو یو خبره پکې هغې کې دا ده خیر لکه داسې نه وي په چا الزام نه لګو انشاءالله ځکه چې دا سیلابونه یا دا څیزونه چې دي اوس هېڅ پته هم نه لګي د دې نه مخکې هم راغلي دي ډېر کارونه شوي دي خو د زمیندار مقصد د فصل چې دی تر اوسه پورې زما په خپل خیال باندې سا دغه باندې چې د زمیندار چې دی هغه د هغه نقصان د هغه د فصل چې کوم نقصان شوی دی ازاله به زما په خپل خیال نه شوي شوي به ستاسو 4000 مثلا ممبرشپ دی د دې ځای
زه تاسو ته وایم چې دومره مثلا ستاسو ملګري په کابل پام سرویس سنټر کې ناست دي، دومره ملګري ستاسو په مټه مسجد پام سرویس سنټر کې ناست دي، دومره ملګري ستاسو په بابوزو کې ناست دي، دومره ملګري ستاسو په چارباغ کې ناست دي، دومره ملګري ستاسو په خوازخیله کې ناست دي، دومره ملګري ستاسو په مدین کې ناست دي. دا ستاسو یونټي ده، دا ستاسو طاقت دی. نو زما به د منیجمنت کمیټۍ نه دا اپیلي چې هغه د دې خپلو زمیندارو د حق دپاره هغه د دې ټولو پام سرویس سنټر سره د نن نه رابطو کې څنګه یې کوي، په کومه طریقه یې کوي، او د خپل قوت چې دی زه چاته دمکي نه ورکوم. که څوک حق ورکوي یو با اختیار افسري هغه یو حق ورکوي، خو دا مطالبه ضرور د دې فورم په وساطت سره کوم چې د دې غریبانانو خلکو د دې قربانۍ دي، د دې تاوانونو چې دی د نن نه د دې چې کوم پروګرام دی د دې په وساطت سره زه ډیپټي کمشنر سوات ته مثلا درخواست کوم، او زه د دې زمونږ د بریکوټ سب ډیویژن د ټولو سب ډیویژنو اسسټنټ کمشنرانو ته درخواست کوم چې کم از کم دا خبره ډیره سیریس واخلي او دا طاقت ته دمکی نه ورکوم، خو اسی نه چې دا دونه لوی فورم چې دی دا د دې خلاف راوځي، ځکه حق اخیستل چې دی دا د ټولو خلکو کار دی، کاغه په جلسه کیږي، کاغه په جلوس کیږي. لکه داسې خبرې نه کوو، دا زه تاسو ته صرف تاسو د طاقت د اندازې خبره کوم چې تاسو کمزوري خلک نه یې. نو داسې ده چېرې زما په خپل خیال باندې خیر تاسو چې لکه دغه نه شئ لږ دغه په وجه باندې سړی لږ جذباتي شي په غوسې خبرې وکړي، نو غوسه نه کوو. څنګه چې د ملګرو ویلي چې دا پروګرام دی داسې چې دا د قانون په دایره کې، دا د اخلاقو په دایره کې، نو که څه داسې خبرې تاسو باندې ګرانې لګېدلي، درنې لګېدلي، نو په دې کې هېڅ مقصد باک نشته چېرې زه د هغې زه ستاسو نه معذرت وکړم، یا مقصد د دې پروګرام په وساطت سره کوم افسرانو یا خبرو داسې اورېدلي، نو زه کم از کم د دې فورم په وساطت سره نن اسسټنټ کمشنر بریکوټ سب ډیویژن ته خواست کوم چې هغه دې دا منیجمنت کمیټي کم از کم راوغواړي او د دوی چې څه مطالبات دي هغه دې مثلا اسپیشلی دې راوغواړي. دا قرارداد تاسو ته منظور دی؟ مهرباني ډېره مننه.